أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سید السادات سیدنا علی الترمذی المعروف پیر بابا رحمت الله تعالی علیه مبارک حالات زندگی او د سوانح عمره هغه سلسله شروع ده. نن ان شاء الله العزیز موږ د حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی علیه مبارک پہلا استاد او مرشد چې کوم دی دغه تذکره وکړو. دغه حواله سره د حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی علیه مبارک مرید او خلیفہ او د هغه شاګرد حضرت اخون درویزه رحمت الله تعالی علیه مبارک خپل کتاب کې د پیر بابا رحمت الله تعالی علیه مبارک اقوال نقل کړي او فرمایي چې حضرت پیر بابا مبارک او فرمایل فقیر را بخدمت حضور مشرف ساخته بودند. فرمایي اخون درویزه ننګرهاري رحمت الله علیه مبارک لیکي چې پیر بابا مبارک او فرمایل چې فقیر را بخدمت حضور مشرف ساخته بودند چې زه خپل نیکه په خدمت باندې مشرف کړم، یعنی ماته د خپل خدمت هغه شرف را حاصل کو. او فرمایي و تحصیل علم تربیت می کردند، ما دا غینه علم حاصل کو او هغه مبارکانو زما تربیت کول شروع کړ. حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی علیه مبارک لیکه مبارک سید احمد یوسف رحمت الله تعالی علیه مبارک حضرت پیر بابا په خپل نگرانی کې واغس او فرمایي تا آنکه تحصیلی شرح ملا را در ایام طفولیت از خدمت ایشا دریافتم. فرمایي چې د شرح ملا یعنی ملا جامی پورې تقریبا د ماشوموالي په عمر کې ما د هغوی نه علم حاصل کو. فرمایي و طریقه زهد و ریاضت در دل من استحکام یافت او د هغې مبارکانو چې کومه طریقه وه د زندګۍ هغه طور طریقه او د هغوی چې کوم سیستم و هغه زما په زړه کې اثر و. فرمایي تا آنکه به یک اجل در رسیدن گرفت او بیا سلګه مو د پاس رب العالمین د طرف نه چې کوم اذن او حکم هغه راغی. فرمایي چې کله د دې د وصال وخت راغی دنیا نه انتقال کوي زمونږ نه جدا کیږي. فرمایي آغا زما مرشد مربی او زما نیکه ما ته فرمایي کہ اے فرزند اے زما بچوڑیا هیچ از قرآن یاد داری؟ تا ته د قرآن څه حصه زبانی یاد ده؟ بخوان ووایا. حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي سوره تبارک الذی را خواندم، یعنی سوره ملک شریف چې د تبارک الذی نه شروع کیږي هغه مې تلاوت کو. فرمود بازش بخوان. فرمایي نیکه مبارک مې راته وفرمایل په اخري سلګو کې چې بیا ووایه. فرمایي بازش خواندم، بیا مې ورته د سورې ملک شریف تلاوت و. فرمایي بازش بخوان. فرمایي بیا راته وفرمایل چې بیا ووایه. حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي بازش خواندم، بیا مې ورته ووایي. مطلب درې پیرې مې هغې ته سورې ملک شریف تلاوت کو. فرمایي نیکه مبارک مې راته وفرمایل په اخري سلګو د ځنکدن کې فرمایي اے فرزند اے زما بچوړیا هر برکتې و نعمتې کې مرابود ما ته چې څه برکات او نعمتونه میلو شوي بعضې آره از ابا و اجداد نسبن یافته بودم. په هغې کې مې څه د خپل پلرونو او نیکونو او دغه د ساداتو د خاندان نه نسبن هغه بیا موندلي د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه، بیا حضرت سیده فاطمه الزهرا، بیا حسنین کریمین او په دغه سلسله باندې ماته چې کوم برکات او ثمرات را میلو شوي وو هغه و بعضی آرا از سلسله شریفه کبرویه ازنن همه رابطو بخشیدم. او فرمایي بعضی په هغه ثمرات او برکاتو کې د سلسله کبرویه
نه چې ماته اجازت شوی و زه معزون جوړ شوی ما همرا به تو بخشیدم تا ته درو بخل. فرمایی اذن سلسله کبرویه فقیر از آنجا است. فرمای دقه وخنا ماته په سلسله کبرویه کې د حضرت نجم الدین کبرا رحمت الله تعالی علیه مبارک په سلسله کې اغي اذن د اغي پهلا استاد مرشد او مربی اغا سید احمد یوسف رحمت الله تعالی علیه مبارک او اغینا حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی علیه مبارک په سلسله کبرویه کې اجازت حاصل کو او دغه د حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی مبارک پہلا استاد پہلا مرشد و مربی.